سی سره پستی مخته باب دی باب العاریت دا باب دی په بیان دی عاریت کی عاریت څه ته ویل شي عاریت مقصد دا دی کنه چې یو شی سړی ته ورکی او مقصد یې نه دی چې پیدا منفعت حاصل کی چې کله پیدا منفعت حاصل کی کنه هغه نه بعد دا شی واپس کول شي لکه دلته کې چا پانه دا غوی یار مال بلچاره کا او پانی بوټانم راکا د دیر سور کو نه پېته حاصل کنه شی واپس راوړو د شي شنل شي عاریت آریا وته ویل شي هم د سی آریا دي تم ویل شي چې دلته چا اوریجی میږي په خرید او مجمع ټری وسره نشته ذات وی شي ارسه مجمع خره لراکا تا ول دوی درې سلور سوینی اور کړلې نو دغه سوینی کې دا روټي موټي خوري واپس د تروړي کنه منفعت تناسل کو او دا منفعت دي د شي نه اکثر حاصلې کی چې هغه د زیکیږي نه لکه چا د نسبون واخې سودی کې هم منفعت نه چلیږي دا ختميږي کنه همدا شی ته چا د نه بل شی منفعت او آریا اکثر د هغه شیانی چې ذاتی پاتې کیږي خو منفعت نه ډیر خستلې شي کار د نه چا خص منکر ملمانه ډیر زیات راغلي سو کټونه را لراکا او ته کټونه دی ورکو سره دی وشتارو دینه دی منفعت حاصل کو خود سي غنه شیل شي واته نه غن را لراکا چې نه منفعت حاصل کو شی بدل واپس کو د سینه شي کې دی ځکه سن غن به ختميږي نه آریا دا معنا دی معری وتل شي چې چاله آریا سو ورګه ته معری ال شي ار یعری او چې چاله ورګه ته شویل شي موراله ته ویل شي او د سیم کې دل شي مستعیر وته وي مستعیر چا چې رخص دی ته چیل شي مستعیر آریا طلب کون کې کس او د بل تسویل شي معیر ویل شي او د شی چې کم دي تسویل شي آریا وبه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدات دا خو به ادا کولی شي کنه چا د نشي وغوښتلو بخل پکې مه کوه بس ورکوای ځکه چې خوړلی خو نه شي کنه خلک څه چې خوره مې نه کسولي چې اوس دا لره نه ورکوي نو ورکوي العاریة مؤدات پکار ده چې ور دې کړی شي څه نه درکوي هغه خو ځان ته خبره شو یو شی درکوي یو سړی دله ادا کوي نو بیا پکار ده چې مؤدات دي شي کنه مؤدات اسم مفعول سیاد ها اد یؤدي التأدیه مؤدات منه یعنی پکار ده دي خو اصل دا دي چې دا دي ادا کړی شي شی هم دي د پر جوړ شوی دي چې بل ته دی ور کړی شي ادا کړی شي والمنحه او شاده وزا ور کړه یا غوا یا میخه چې دینه شو دي سکا خوراک دینه کوا چې کله شو دي او چې شي پکې کنه به دا شی واپس کول شي مردوده دا به ولا ورکای وبه قال حدثني هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان دوار دمشق لكي والدي قال دوار واي تسنيس غشوكنا قال حدثنا محمد بن شعيب عن عبد الرحيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدات والمنحة مردودة وبه قال حدثنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا محمد بن عبد الله وقال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي جميعا عن سعيد عن قتادة عن الحسن حسن نسوق مراد حسن بصري رحمه الله مراد أكثر شكل مطلقا سراشي عن سمرة رضي الله تعالى عنه سمرة بن جندب سے ابن داری ویت کی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي یو شی د چانه شی واخستل خو دی بنی لازمه ده چې دا شی بیا ادا کوي تر څو چې نه ادا کړی دا ودی بنی ور باندې وي باب الودیعه دا باب دی په بیان دی ودیعت کې ودیعت سره ویل شي ودیعت معنا دا یو شړی بل سره یو شی کې دی امانت په تور باندې امانت خو یو عام لفظ دی کنه هر څه ته امانت ویل شي او دا امانت ته امده شه د څومره مناسب دي کنه مناسب دا شه دی امانت دی او د شی ته هر څه شی وی کنه هغه ته امانت ویل شي ته او ودیعت دا یو خاص شی مودع هغه شته شي سره یو شی کې دی او مودع هغه چا سره څه کې دی او د شی ته ودیعت ویل شي وبه قال حدثنا عبد الله بن الجهم الانماطي انماطي انماطي نسب دي کنه یو اتمنزي دي کنه اتمنزي ځان ته خدانماطي وبه قال حدثنا أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أودع وديعة فلا ضمان عليه
یو شی د چا سره او عادیات کې کېدولو که نه شی ضایع شو نو دی بیا زمان تا نه نشي غوښتلی یو سړی تا ماتې چې د 1000 روپۍ د سره کېده چې ضایع شي ما نه ته بیا نشي غوښتلی چې په قصدنې نه یې ضایع کړي دا پکې شرط دی څه تعدي پکې نه یې کړي که نه که تجاوز یې پکې کړی بیا خو په زمان راځي که نه خو تجاوز خو یې نه وکړو کور کې اور ولګېدو هغه د وجې نه روپۍ هم وسولې اوس دا ورته ویلی شي چې روپۍ را واپس راکړه امانت دی بیا څه کېدولو امانت او ودیعات کې دا شی دی که نه چې که څو پورې تعدي نه یې موندلی شی دی بیا زمان نه وي ځکه خو د ځنه صحابه حضراتو وی چې ما سره امانت مه یږده ځکه چې ضایع وشي رسره دین په تارې راکړه چې واپس خو بیا دله درکړمه که نه باب الامین یتجر فیه ویربح کله کله د شي چې سړی امین وي او تجارت کې پکې نفع وګټي نو نفع پکې هم ګټلی شي لکه پیغمبر اسلام سړي ته دینار ورکړی و ورته وي چې ته راله اوزه واله هغه دومره مېړنی کار وکړو چې یوه اوزه یې موله واخیستله او بیا څه کوي دینار یې وله بچت هم راوړم واپس وفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن شعيب بن ورقدة عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وركو يشتري له شاة شيوزا ولا والي فاشترى له شاتين دوي بيزي ولا واخستي باع أحدهما يا إحداهما ويلشيكنا یوه وځای پکې خرڅ کړه بدینار نو دینار سره فاتن نبی صلی الله علیه وسلم بدینار و شاتن پیغمبر علیه السلام ته راغی واپس یو دینار یې موله ورکو واپس او ځای ورسره مفته کې ودروله فدعا له رسول الله صلی الله علیه وسلم بالبرکة پیغمبر علیه السلام خوشحال شو برکت دعا یې وله وغوښتله قال بیا مخته دروي وایي چې پکانه له ویشتره تراب دي سړي کې دوره خدای برکت اچولی و چې خاورې بې چا نه واخیستې که نه لره بخفیه په هغه کې هم بې نفع کول سناب وله الله جوړوله وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سعيد بن زيد عن زبير بن الخريت عن ابي لبيد المازة بن زبار عن عروة بن ابي الجعد البارقي قال قدم جلب فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دینارا فذكرنه ما خبر خای باب الحواله دا باب د بیان دی حواله کې دی حواله څه ته ویل شي حواله مقصد دا دی کنه چې ته مثلا زید دی زید باندې 1000 روپۍ ور باندې دي ندی تفصیل شي مدیون وته ویل شي کنه دین په ور باندې دي دیتا بل سړی چا ور باندې د زید باندې د روپۍ دی خالد ور باندې دي خالد ور باندې دي کنه دا داین دي کنه ازید ورته وی چې خالد نن نه به ته 1000 روپۍ مان نه اخلي 10 روپۍ بس نن نه به چې ته اخلي کنه به دې چا نه اخلي د شفیق نه به اخلي نه دغه وګوره دغه داین دي کنه او زید څوک دی مدیون دی خو ته محیل ویل شي محیل وته ویل شي احاله یو شی چاله حواله کو حاله علیه مخیل شو کنه او د روپۍ چاله حواله کړي چې ته به دا ورکوي زید ته نه هغه ته خالد ته ورکوي شفیق ته څه ویلی شي محتال علیه ورته ویلی شي محتال علیه شو په دې حواله شو کنه او دې چې د دایم دی خالد دا څه شولو محتال له شولو او د شی چې کم دي د کومې روپۍ دي ته څه ویلی شي محتال بیهي ورته ویلی شي نو دا حواله مقصد دی حواله او کفالت کې څه فرق دی مخته کفالت بینم رشي زاغه د پر کفیل یم کفیل ام دي تیر شي زید بن روپۍ وی کنه او چا پر باندې خالد ور باندې زید ته وی چې دا روپۍ بس طالب څوک درکې شفیق به درکې اوس دغه شفیق تو ګره د څه دی کفیل جوړ شو کنه دي چې زید الله درکوم مې پر مې ډېر چېړه مړه دل در به کوم خداغه اصل چې کوم سړی دی کنه دا څه کولی شي د کفیل نم مطالبه کولی شي د اصل مدیون نم مطالبه کولی شي په حواله کې به نشي کولی حواله کې مسله چې بس 10 روپۍ په لکینه غواړه ما باندې څه نشته صحیح دا فرق دی پکې لګ زګ باب الحواله نه باب دی په بیان دی حواله کې وبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ارشاد دی الظلم مثل الغنی ظلم د مالدار سړي چې پیسو وسیرسي او بیا روپۍ چاله نه ورکوي کنه قرض کې اټال مټول کې افادي خپوټیږي رپوټیږي دا خو ظلم دی کنه همداسې د مخته سوی عزت طبع احدکم علی ملی تاسو کې که یو کس
هغه څه کړلی شو هغه ته حواله وکړلی شوه نو په کار دی وله چې دا حواله به څه کې فلیتبع یا فلیتبع قبول یې کړي. وبه قال حدثنا اسماعيل بن توبة قال حدثنا شيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمای مثل الغنی ظلم واذا احلت على ملیء فاتبعه. باب الکفالت دا باب دی په بیان دی کفالت کې. وبه قال حدثنا او چې کوم شی چاله کفالت کې ورکړل شي دا به تا ولا ادا کوي ته مقبول به ویل شي او کوم سړی واخیستو ته ویل شي زعیم وته ویل شي کنه ستې زعامت وکړل کفالت او کفیل وته ویل شي او مکفول عنه ویل شي د شه طرف نه سوال او شه د پر اخیسته ته مکفول له ویل شي. وبه قال حدثنا شام بن عمار والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم يعني کفیل چې کم دی غارم دا به ضامن وي ضمانت دی اخیستی دی کنه بیلې بالې کړی دی بیلې کړی دی والدین مقزین د کوم شی دی بیلې بل چې دی ضمانت شوی دی کنه د شی دی مقزین دا به د کولی شي کنه. وبه قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن ابي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ان رجلا لزم غريما له. ابن عباس وی چې سړی او خپل مقروض پسې ورخښ شو مخې بس بعشرة دنانیر لس دراهم وو دنانیر وو علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلام په دور کې. فقال غوتی چې پرېده شام پرېده خدای د پاره ما اندې شیون اوتی که سره سره شته نه څه درکم. فقال غوتی چې لا والله لا داسې څنګه کېدلی شي والله لا فارغک پرېدم دې چرې نه دې پرېدم حتی تقضي یعنې دا شی بره لره کې وتأتیني بحمیل بیا به داسې څه شی راوړې که نه چې زه په سپور شم. حمیل خو اصل کې څه ته ویلی شي پاڼې ته ویلی شي که نه محمول په معنی دی معنا شی به راله راړې. فجره الى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته یې ورکش کو ورې وستو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې کم تستنظرو سره مهلت ته ورکوي څومره مهلت تېنه غاړې استنظار مهلت ورکولی دی شي چا نه غوښتل دې ته چې ته خیمه له راوستلې که نه مهلت څومره تېنه غواړې ما ته ووایې چې ما هومره راواخیستلی شي. فقال هغوی شهرا بس یوه میاشت مهلت شي که نه دا به ښه شي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فانا احمل له بس دا کار بدله زه وکړم. فجاءه في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم د کوم مدت خیل مدت په پوره کېدو کې د سړی بیا رالو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته وی چې د شي په باره کې هم ویل چې د سیاسي به وشي خو من اين اصابت حزازات شر نه راړو. قال غوی چې من معدن د خو یو معدن نه راوړ د معدن څه ته ویل شي ځمکې کې شی څه من د معدن ورته ویل شي. قال نو لا خیر په دې کې خیر نشته وقضاها عنه به په خپله باندې بنفسه شیطان ادا کو سړي نه ځکه څه معدن کې خو دا مسله ده که نه مسلمان چې وموندي هغه کې به څه کوي بیا هغه کې به څه نه څه حصه دارالاسلام کې ورکوي که نه پنځمه حصه وفي الرکاز الخمس وغیره مسله ده. مرکوز شی چې ځمکې کې ښخ کړی شوي وي او کوم قدرتي شیان پیدا شي لکه تیلو نه ونیسه د څومره څه دي کویلې میلې دا ټول معادن دي ده. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب ویل شي کنه که موهب ویل شي موهب ویل شي وهب یهبون ده خدا خاص نوم دی. قال سمعت عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه پیغمبر علیه السلام ته یو جنازه راوړله شه لیصلی علیها چې پیغمبر سم په منځو کې. فقال پیغمبر سم صلوا علی صاحبکم په دې ملګري باندې خپل منځ پړاو کوي یو کس مخته شي. فإن عليه دینار فإن عليه دین انتی باندې قرض دی دین دی. فقال ابو قتاده ابو قتاده سیبتو یا رسول الله انا اتکفل به زه ولا کفالت کوم شي هغه نه بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء وفاء وكان وقال بالوفاء وكان الذي عليه كم دين چې په دې ور باندې وسو هغه 18 او 19 درهمان نور لس
یا اتلس یا نورلس دراهم په ورباندې وو هغه د وجه نه پیغمبر سم په مونځ ونه کو دي دا معنا چې مونځ پې نه کېږي پیغمبر سم دې خبرې اهمیت خلکو ته ښودلو چې ګوره دین زمن پرې نه دی چې مړ شي یو روپۍ د باندې د ډېره بده خبره ده باب من ادانا دینا وهو ینوي قضاءه دې باب کې دا ښایي پیغمبر سم حدیث چې کوم سره د چا نه دین راواخلي په دې اراده سره چې سره د شی وته ادا کوم خو زه مجبور یم دینه بغیر کار مې نه کېږي نو خدای به دې سړي سره مدد کوي او انشاءالله دې دین به خدای ادا کړي څه نه څه او څه طرفه به دې ته خامخا خدای لاره کولاو کړي خو که یو سړی به د دې اراده لري چې د شی ادا نه کړي که نه بس اخري او ضایع کړي ترې نه پټ شي نو خدای د دې سړي مدد هم نه کوي خدای بیا د ضایع کوي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيده بن حميد عن منصور بن زياد بن عمرو بن هند عن ابن حذيفه هو عمران عن ام المؤمنين ميمونه رضي الله تعالى عنها قال كانت تدان دينا دلب دين ورکول شو د میمونه بي بي صدا فقال لا ابا زالها زنا خلق توي د کور ولا چې لا تفعل کسان ما کوي کتا سود شنو کین ډېر بخوي وانکر ذلك عليها او دې دا کرتب خلکو ته لک نشخ کرا یعنی دا سیدی نو اکرلی شي قالت غش بلا ولی زنا غواړم دا شی و انی سمیت نبی و خلیل صلی الله علیه وسلم ما دی خپل پیغمبر نه خپل دوست نه دا خبر اوریدلی دی یقول هغه فرمایل شي ما من مسلم یدان دینا کوم مسلمان شي د دین والا معاملہ کوي کنه خو یعلم الله منه خدای ته د معلومي چې یرید ادا او چې دا سړی ادا کوي اراده هم دوی الا اداه الله عنه في الدنيا خدای په دینه ضرورت کوي څنګه صلی الله علیه کولاو کی وبي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديق قال حدثنا سيد بن سفيان مولى الاسلميين عن جعفر بن مولى الاسلميين عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في انبر سندا حدیث ته چې کان الله مع الدائن حتى يقضي دينه چې د الله پاک دی داین سره کنه تر څو شي خپل دین راوالی قضای کې معلوم یکون فيما يكره الله تر څو چې د شي کې نه یخت شي الله ته شي ناګوار وي قال محتوی چې پکان عبد الله بن جعفر یقول لخازن عبد الله صاحب خپل خازن ته ویل خزنچی ته چې ذهب فخذ لي بدين الله شماده پر دین راواله فإن يكره أنا بيت ليلة إلا والله ما يباد الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نه غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث پر دلې دي کنه زه غواړم دا چې دین وی کنه او دین چې کله زما په چا باندې خو ما سره خو الله شو کنه چاته دین ورکما دې معنا چې دی بل سړي ما مدد وکړو هغه مدین شولو چې ما سره الله دې لپاره زه غواړم چې لاړ څه دین مين ولا مسله یا معاملہ چا سره وکړه باب من ادانا دین لم ينوي قضاءه دی باب کې همدا خبره خای کوي سړی دین واخیستو خو دی ادا کول اراده نشته بس یاره د شی بچانه روالو بس به پټي ګر ځای کې نو د سړي خدای مدد هم نه کوي ځای کوي به خدای وفي قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب الخير قال حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل يدين دينا دين کی هو مجمع اراده دی پخه اراده مجمع چاته ویل شي پخه اراده وي اجماع معنا عزم کول الله يفيه چې دا شی پیدا کینا اياه سړی دا لقي الله سارقا کله چې الله سره قیامت ورځ مليږي غلب وي غل د چرګو غل وفي قال حدثني ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا يوسف بن محمد بن سيفي عن عبد الحميد بن زياد عن أبيه عن جده صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في انبر سندا حديث من اخذ اموال الناس هم سره د خلکو نه ملونه را اخلي یرید اطلاق او غاړي شي ولا زي کی وري نگي واپس اتلف والله خديبم دا کس زيا کی وبي قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سيد بن قتادة عن سالم بن ابي الجاد عن معدان بن ابي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
من فارق الروح الجسد، کم سړي جسد څخه روح نه جدا شو، روح د جسد نه جدا شینی وفات شولو، خو داسې حالت کې وفات شو کنه چې وهو بریء من ثلاث، درو شیانو نه ډېر لرې پاتې وو، پاک و تېنه. دخل الجنه، د سړی به جنت ته ځي. من الکبر، چې کبر پکې نه وي، تکبر غرور ژوند کې نه وي. والغلول، بل خیانت کول خلکو سره پرس کې وي. والدین، بل چې قرض او دین ورباندې نه وي. وبه قال حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر اسلام دا حدیث دی، نفس المؤمن معلقه بدينه، یو سړي چې کله دین واکو چانه قرض واخیستو دي د نفس به معلق وي، حساب کتاب به سره مشکل یې کنه، حتی يقضى عنه، تر څو چې دین ادا شوی نه وي. وبه قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، یو سړی چې کله مړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې من مات علیه دینار و درهم، چې په باندې یو روپۍ وي، یو دینار وي، یو درهم وي، په قضیه من حسناته، ناغه به نکای نه راخستلی شي کنه، هلته خو روپۍ نه چلېږي. لیس ثم دینار ولا درهم، هلته روپۍ شرط دی، هلته ډالر ملري څه نه چلېږي، هلته به بس روپۍ نه کېږي، هلته به نکۍ د هغه بدله کې اخیستلی شي.